نو ډاکټر صاحب د ډاکټر زکه اول یادوم چې زمونږ د هر انسان ډاکټر ته ضرورت راځي. جو ډاکټر له چکل سړی اسپیټال لذي تاسو یقین وکړئ چې کله ډاکټر لازم بیمار یم چې ما ځان له سپارښي نه پیدا کړی چې ډاکټر له نظم یا چې کوم ډاکټر پیژنم نو ما نه پیژني زول نظم ولی ځکه ته چې ولکل ورشي نو اکثر نن سبا خدای او غضب راغله موبایل او تبروتی موبایل وزانه فیسبوک هم کیتا ته وای هوسي چل در باندې وته ته خبره شروع کی ته چې خبره ختمه نو طالب چټ درکړی تاسو یقین وکړئ دا زه او داس کې ناس یم قرآن کلاس ته پرې مرګره کې ډاکټر صاحب دی اوس ډیر عمر دی نو مې نه وایم ما ول خپل ماشوم بوتل لا ماشوم زما اوسه پات شوی دا مغه ماشوم ول کله بوتل نو هغه ماشوم ما په خبر کې تقریبا 2-3 ورځې داخل کړي و او ورځ ما په سواد کې داخل کړي و بیمار و نو اخر ما ته چاول دا ډاکټر دې تکړه دې دلې بوزا نو زه چلاړم نو ما ته هو امیر صاحب سست چل دے میل زما دا ماشوم بیمار ده سم مسله دا ورته زه ته لګیا شو ما ته خبره کوله چې دا ما په خبر ته بوتلې و سواد ته مې بوتلې و پلاني ډاکټر دوی ورکړو ما چې دا خبره ختمه چټی را کوي دراواله نور ته ویل چې تاسو خو زما خبر نه دا اورېدلې سم دی را چټ را راکو ځکه ستړی چې کله بچي بیماری او دومره ستړی شوی نو هغه پزله کې څه جذباتي مور ته ویل چې دا خو تاسو زما خبر نه دا اورېدلې او تاسو رسې بمنډ باندې دا چټ مالولې کو بس مالا ما خو الکو ما واته کله مخکنه خبره ده غسر لرالي سه ما چټ وشله اور گزار می کو را پاسه دم ته بد اخلاقی مو نو پکار مالا خو زه دا ما چې دا کم خیر خوا ده دا ډاکټر چې هغه د مریض خبر اوریدل نه ده او ډاکټر دوايي ولیکلو دا ځان لراواله وینه موږ ته پته لګي اچا ته پته نه لګي په دیو جبانه هر سړی چې کله په دې ډاکټرانو باندې ځان بالکل مرګ ته ورسې نو په اخر کې په خبر دلار شي نو کله کله هغه ورته وي دا علاج دل چا کړی دی دا ولي دا ځکه ډاکټر ناس دی او هغه خیرخوا نه دی کله چې ډاکټر خیرخوا شي کنه زه بیګا یو حکیم خاله ورلم څه بیمارو ما نو هغه خاله چې لاړم نو ما ورته د درو زمخ کې د چا په خلوی زبر درځم نو چې زلاړم نو ما دوايي مال راکول نو ما نه پیسې وانه غسته ډیر دوايي راکړه ما ته ویل چې مولانا صاحب زه دې پیژنم او 2 ورځې مخکې ما ته چا ویل چې ته زما خو لا راځي نو ما په هغه وخت کې ویلو چې زه بدله دوايي د ځونه جوړوم او پیسې به تنه علم ډیر تا یو خبرو کړ زما دا سوچ بدل کو ویل بنیادی تربانه زمنګ د حکیمانو یا د ډاکټرانو د علاج ولې نه کامیابیږي ویل منګه د مریض خیرخواهان نه یو وی چې کله سړی په خیرخواهی باندې دوايي ورکړي ول دا زما تجربه ده د تجربه خبره کوله چې زما تجربه ده چې کله دا ډاکټر د مریض دوايي ورکړي او دا سه خیرخواه همي دا مریض خشي دوا ورته هم وکي وې زما تجربه ده چې دا مریض خکی او کله چې دا ډاکټر صرف دوايي ورکړي او د چټ سره کار دی نو دا مریض بیا ډیر عمر علي ودانه خکېږي خداغینا ډاکټر نبیا التجد مختلف لیبونه دی لیبارټری دا دغه سره ځان له خبره شوې ده ډېر ډاکټران نیکان صالحان دي څو زمانه پکې خپنه شي ډاکټران صاحبان پکې ناس یاسوږي اوري ټول د سندې خو عمومي خبره زکوما لیبارټری سره خبره ده ټیسټونه په کله کله اضافي وکي داغې نورست بیا د کم چې فارماسوټیکل کمپنیای داغه سره ځان له خبري اترې دي داغه سره بیا چې کم دا بهر چې دا کم د میډیکل سٹورو داغه سره ځان لا یعنی یو مریض کې دا د الله بنده سره 50 ټیکسونه علي په دې ځبانه ډاکټر صاحب چې سبا ګوري پلاني ځای کې دومره زمکه واغستله اوټو بنگلې جوړ کړله دا بنیادی تربانی منګه خیر خواهان نه یو نو الدین والنصیحه دا یوازې د مولوی صاحب د بار نه وي بلکې دا ډاکټر ته تم ځان خیر خواه کړي د مریض د بار په دې سورته بنی اسرائیل کې آیت ده کنه وننزل من القران ما هو شفاء قران کې شفا ده یا په دې آیتونو کې شفا ده سړی کلوي زموږ دا چې د قران کریم نه خو د میډیکل ساينس هم معلومیږي کنه دا ټول علوم په قران کې دي مطلب دا چې قران موږ ته خودلې دي چې په دې ساينس کې په دې میډیکل کې شفا ده کڅوک په خطرې قدوي وي نو شفا خو یو حکم شرعي دی الله فرمایي چې کله څوک بیمار دی شفا ورکوم نن سبا موږ دوايي نه خورو شفا نه ملويږي ولی ځکه چې نن ډاکټر په دې نت نه دی ناس چې دا مریض خشي دا بنیادی مسله ده زمونږه داغه نه بار راوځه دکاندار لراشه دکاندار خیرخوا دی کنه دی خیرخوا د دکاندار چې کم سودا خرڅي کنه کم سودا خرڅي د دې سودا سره نوعیت دی دا کوم معیار چې تغواړي د تاسو ملاويږي کنه ملاويږي نو ډاکټر ته تم خیرخواشه د خلکو د لپاره نن سبا مسله څه دوی بیماری ولې زیاتې شولې دا مشران وي په خوا بیماری نه وي بس په خوا بچرته چا سینه به خراب شو نرسه به و پړو او چرته به مری خراب شو سمالګ مالګر غربه وکړه
او خېټه به خراب وشله نرسې مرسې به وخړو یا چیرته بل څه شی به وخړو او داغینه ریړه میراو داغینه پس به الخشو وس نه کیږي ولی ځکه چې خوراکونو کې ملاوټ ده په دوايانو کې ملاوټ ده خله چې مونږ ګمرونو د دې دوايانو د لاس د خوراکونو د لاس مونږ ګمرونو لہذا مسلمان چې خیرخوا د ډاکټر به خیرخواوي دکاندار به خیرخواوي مولوی سے به خیرخواوي مور پلار به خیرخواوي دا خیرخواهی چې کله مونږ شروع کړل نو دا الدین النصیحه شو دین بیا خیرخواهی شول رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مهنت په مسلمانانو باندې کړی دی عزتمندو د خیرخواهی خبره روانه ده د کراچۍ یو مولانا صاحب د مفتی تقی عثماني صاحب دا یو کتاب مې کتو نو و عزت له انګلند کې د اډمبرا په نوم باندې یو خار دی ول باغی کې ما پر ریل ګاډي کې سفر کوم په ریل ګاډي نو پر ریل کې زه سوریا رواني من یو ځای کې د ریل ودرېدو د لسمنټ د په سټیشن باندې ریل سټیک ودرېږي نوې سورلی راوخیږي یو ځړې ته کوشي سو باتروم ته ورځي بل ما تر باتروم ضرورت نو زه په منډه لاړم ما چې باتروم ته ورشم چې باتروم ته کله ورغلم نو یو دروازې نه مخې دی زنانه ناشته ده نو مال اول حیرت لره چې زنانه سره څنګه خبرې وکم چې مال لار راکنه ودرېدم خو بیا ما ته ضرورت وو ټیم تیرېدو لسمنټ دی ول ما ورته ویل چې درسو کې ایکسکیوز می ته د لار ما ته بریک دو زه د نظم دی باتروم ته ویل ما تاغي ویل چایم ساری لږ صبر وکا او زړه معذرت کوما زه تا ته ویم چې تری باتروم ته مرزم ویل چې ویل چې و چې دا چې زه دی باتروم ته دنه ورغلی مو دا باتروم ما استعمال کړی دی په دې کې مطلب ما قضای حاجت کړی دی خو چې کله ما او دس دل دمات کو نو وبنوي بیا لہذا دا باتروم وسخه دی او زه دا نه غواړم چې دلته کې بل څوک انسان راشي او دې ګندګي ته وګوري او هغه ته تکلیف ملاوي شي دا خزه مسلمان نه وخه دا کرسچن او دا عیسائی و چې مونږ دا کافر دي ویل زه په دغه وخت پورې ناشته یم چې کله وبراشي او دا باتروم زه په خپل لاس باندې صفا کما نو چې بیا نور انسانان نه تکلیف وته ملاوي نشي دا خیر خواهی الله مونږ ته خود لیدا رسول مونږ ته خود لیدا نن مسلمان پاغي عمل نه کوي تاسو یقین وکئ او اکثر مشران ناس ته تاسو د سکولونو کالجونو باترومونو ته ورشي کنه څه صورت حال دی داغي په دې کې به قسم د بد اخلاقی لیکل شوی کنزل به خلکو ته کړي به د بيدی مافي بعضی خبرې سره په دې سنجیده مجالسو کې نشي کولای بعضی بدبختو الکانو د جنکو د موبایل نمبر به لیکلي بعضی خلکو پکې د الکانو نمبر لیکلي دا ولي د دې لپاره چې دا بد اخلاقی خورش او کله کله داسې شوی دي چې د علاقې د محترم سړی یا د محترم سړی د زنانا د کلی د عالم د کلی د مشر داغه د خزې نمبر په لیکلې داغه نمبر لیکلې چې خلک تنګ د زموږ صورت حال دی نو د مرکزونو ته ورشي د جماعتونو ته ورشي د مدرسو ته ورشي د دې د باترومونو ته تاسو ګورئ دا په کم حل باندې دي څوک د صفای خیال ساتي نن زمنګ مسله دا ده چې د امت خیر خواهان نشته چې خیر خواهان ختم شول د امت دا صورت حال دی د معاشره